د مردان په صوابي روډ خان قلا سره نږدې ګرلز کینګډم سکول اینډ کالج د طالباتو لپاره د معیاري تعلیم اعلی تعلیمي اداره Good morning and Assalamu alaikum. My name is Malwala Khan and I am from grade 4 and I am the part of TGK, and I can proudly say that I am part of TGK and we have a lot of facilities: fishing, boating, karate classes and driving classes, and our classes are master classes, and our community is very clean, and we have big grounds like basketball ground, badminton ground and like the play area ground, and our swings are colorful, and we have science lab, physics lab, and we have chemistry lab, we have computer lab, and I have never seen school like this, and pretty and good, mashallah. And I can proudly say that I am the student of Girls Kingdom because their teachers are very kind and they teach us very well, and you can see our school, it's very good, and there are multicolor flowers, and our school is very big, mashallah. Thank you. ګرلز کینګډم سکول اینډ کالج تعلیم یافته او بااخلاقه پی ایچ ډي هولډرز استادانې د زده کوونکو طالباتو لپاره موجود دي. د کالج کې د سکیورټي سخت انتظامات دي. السلام علیکم، زما نوم ندا نواب خان دی او زه د ګرلز کینګډم سکول اینډ کالج کې ایز ا سکیورټي کار کوم. نن به موږ تاسو ته خپل سکیورټي سیستم باره کې وایو، څنګه چې زموږ واړه یا زموږ نور ګیسټ چې څوک وي، آیا کو دا زموږ ټیچران وي، کو زموږ پرنسپلز وي، کو څوک هم وي، څنګه چې هغې انټر شوي، پهله موږ د هغې نه ټول موبایلز کلکټ کوه. هیڅ چاله هم سکول کې دننه موبایل الاؤډ بالکل هم نه دی. بل خبره چې کم ګیسټ راځي یا څوک هم راځي، هغې نه موږ باقاعده ساین او د هغې انفارمیشن کلکټ کوو. موږ سره فنګر پرنټ سسټم دی. هر یو سټوډنټ، هر یو ټیچره، زموږ پرنسپل، زموږ ټي ایز، زموږ خالاګانې، هر قسمه چې څوک هم دنده ځي، هغې به خامخا دلته پهله خپل فنګر پرنټ لګي، هغې نه بعد به هغې دنده تللی شي. زمونږ چې کوم انسټیټیوټ دی د هغې نیم دی د ګرلز کینګډم سکول اینډ کالج مردان. زمونږ چې کوم سکیورټي سسټم دی نو هغه زمونږ د ټول مردان د ټولو نه بیسټ سکیورټي سسټم دی چې سهار ټایم کې مونږ څنګه سټوډنټس راشي سکول ته ارایو شي په خپل ټرانسپورټ کې، نو هغې دلته کې فنګر پرنټ ولګوي، نو چې څنګه مونږ دلته کې خپل فنګر پرنټ انټر کړو نو زمونږ پیرنټس ته میسج ریسیو شي چې ستاسو ماشومان سیفلی سکول ته رالل. بیا هم دغه شان چې مونږ واپسي کې لړ شو نو زمونږ پیرنټس ته هم میسج لړ شي چې ستاسو ماشومان د سکول نه راوتي دي او اوس به کور ته ضرور رسي، او کله چې یو سټوډنټ ایبسنټ وي د هغه دلته کې اټینډنس ونه لګي نو بیا د هغه پیرنټس ته میسج لړ شي باقاعده چې ستاسو ماشوم نن ولې ایبسنټ ده، هغې له څه چل دی، نو بیا پوره انویسټیګیشن وشي، نو هلته کې په رجسټر کې د هغې پریزنټ اور ایبسنټ ولګي، کني د دې چې بغیر انویسټیګیشن دي د چا پریزنټ اور ایبسنټ. ګرلز کینګډم سکول اینډ کالج دلته کې زموږ چې ټیچرز دلته راشي نو د هغې نه فرسټلی د هغې دلته اټینډنس ولګي، بیا د هغې نه فونس کلیکټ کړي، دې دپاره چې د هغې کلاس کې کنسنټریشن ښه وي، او بیا چې چوټۍ کې ځي هغې نه دي الاؤډ چې هغې بریک ټایم یا څه ټایم کې راشي هغې دلته نه فونز واخلي. هغې ګرلز کینګډم سکول اینډ کالج کې یو شمېر اسانتیاو سره زده کوونکو طالباتو ته دنیاوي او اخروي دواړه تعلیمي لارې په بشپړه توګه ښودلې کېږي. زما نوم رمیسا طارق دی او زه د فرست ایئر کلاس سټوډنټ یم، او زه نن دلته ولاړه یم چې زه د ډرایوینګ باره کې تاسو ته څه خبرې وکړم. نو زه داسې یم چې ما ته به د ډرایوینګ بالکل د ډرایوینګ ډي ماله نه راتله، خو چې زه دلته راغلی یم نو ما د ډرایوینګ کلاسز اخیستي دي، ما ډرایوینګ زده کړی دی، ما دا زده کړی دی چې انجن به څنګه چلی او سټیرینګ به څنګه هینډل کې، او زما داسې انوایرمنټ خو ما خپل فادر ته وی چې ما له ډرایوینګ کلاسز واخلې چې ډرایوینګ اکیډمي جوین کړم زه، نو هغې زما نه زه نه الاؤډ کوله، ما نو زه داسې ماحول ته راغلی یم، داسې انوایرمنټ د ګرلز کینګډم سکول اینډ کالج ته کوم ځای کې چې زه ایجوکیشن هم اخیستی شم او کوم ځای کې چې زه ډرایوینګ کلاسز هم اخیستی شم. سو مای ډریم بیکیم ټرو. په ګرلز کینګډم سکول اینډ کالج کې د سپورټس، د ګاډي ډرایوینګ ښودنې نه علاوه مختلف لیبس کې طالباتو ته د تعلیم رڼا ورکول کېږي.
Me Hiba, and this is our physics lab. This lab is filled with different types of equipments. Like there are different types of machines, 1-year caliper and magnets present here. We come here do practicals. We have done experiments in both the bio and chemistry lab. We have taken sodium and we boiled it. We tried to turn it into crystals, and we kind of turned it into crystals. We used the crystallization method to turn it into crystals, and there are many chemicals over there. We used them and we mixed them in our test tubes. Then we took a few DNA samples from this, and we mixed them together to create a type of crystal, and it was a type of project that our teacher gave us, and we did other many experiments as well. په دې کالج کې د سولرو انتظامات هم شته دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن میډیا ول راغلي دي دنګ د سولر سیستم باره کې تپوس کی دنګ سولر سیستم چې کم دی کنه نو 50 کی وی جونیئر سیکشن ته لګیدل دي او 50 کی وی دلته سینیئر سیکشن ته لګیدل دي. ټوټل 100 کی وی دی. تاسو وګورئ لاندې وګورئ بیټری ته غټ غټ لګیدل دي. وګورئ جی او داسې خلک غټ غټو فکرو ته لګي. او موږ د خپل سکول کې ځکه موږ د دې پرده لګولې دي چې په ګرمۍ کې چې کله ګرمي نو ماشومان لپاره موږ دا کو ایته سیګان لګېدلي او کله چې اوس یخني نه یخنۍ کو ټیټر لګېدي. تاسو په خپل هم کتل پریکټیکلی تاسو چیک کړئ چې څنګه ماحول د انوایرمنټ دلته څنګه دی. زموږ هر شی تاسو راشئ په خپل ویزټ وکړئ. موږ پیرنټس ته وایو چې راشئ ویزټ وکړئ پریکټیکلی تاسو وګورئ چې تاسو کله مطمئن شئ نو بیا اډمیشن وکړئ. موږ دا دغه نه کوو او دا اصل کې چې یو سړی پریکټیکلی او فزیکلی یو شی وګوري نو غلا مطمئن کیږي. ثانک یو. ډېر خوشاله اوسئ آباد اوسئ. ګرلز کینګډم سکول اینڈ کالج په هکله د استادانو وینا ده. Assalamu alaikum. I am the class teacher of the KG class, and this is KG class, and here you can see that the students are involved on the hands-on activities. And basically the outside area over here is that we have an activity room. We'll go and visit that room as well. We are going to show you that the students are involved in the hands-on activities, and this is basically their KG class. From the scratch. Yes. So what type of activities you are starting the students for the students, and what type of interest are there? Okay, sir. Can you please give me the book? Sir, एक second, please. One of the activity that we did today in English, and we were basically doing the digraph E. Double E. The sound is E. So basically this is the story about a wolf who was imprisoned inside the cave, and that cave was deep. So basically the purpose and the activity was through this story we were involving the kids to learn the E words, like that that this wolf was feeling hungry. He was deep inside the cave. So basically like this the students knew about the E words, and then the wolf was feeling so hungry that he picked the piece of a beef, okay, beef, double EF, beef, and then the bee was sitting on that beef, and that the bee then sting the wolf. So this is how we involved the students on the hands-on activities. دا یادونه ورده چې د ګرلز کینګډم سکول اینڈ کالج کې د طالباتو زده کوونکو لپاره په لوی کچ هر قسمه تعلیمي رڼا په پرده کې په سخت سکیورټي کې ورکولی شي. So this is our examination hall where we give our exams. Here we have got security cameras to make sure the exams are taken properly. We also have air conditioners to make sure the students give the exams comfortably. The exam is taken very strictly, and the teachers and the security cameras make sure that no one is cheating. It is just like a perfect hall for the boards. Thank you. Assalamu alaikum. څنګه چې تاسو ما پیژنئ زه د ګرلز کینګډم طالبه یم او زه د ګریډ 4 یم. ما په ټول سکول کې کراټې ګټلې ده او ما په ډسټرکټ لیول هم زه چمپین یم. علیکم. As you know me, I am the girl of TGK, and I am the champion on district level. My name is Malwala Rakhan, and I am the champion of my school too in karate. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Afshan Ali, principal of the Girls Kingdom School and College.
تاسو ته جی پته ده چې څنګه دا ګرلز کینګډم سکول اینڈ کالج د نوم نه واضح ده چې دا صرف او صرف د فیمیلز لپاره د جینکو لپاره زموږ د میم مریم رضوان یو نوبل کاز لپاره دا انسټیټیوټ کولاو کړی دی دا غي سوچ چې دی هغه به تاسو ته ښکاري اپیرنټلی دا تاسو ته ښکاري چې زموږ ماشومان چې دي د هغې په امپاورمنټ باندې زموږ فوکس دی ایز تاسو ته پته ده چې دا یو ویل نون فیملی ده او د هغې د منی انکم یا د ارننګ دپاره دا انسټیټیوټ نه دی کولاو کړی دا صرف او صرف زموږ د ماشومانو د جینکو د هغې د امپاورمنټ لپاره دی کولاو کړی دی د هغې چې دا یو ډریم او هغه ډریم چې دی نو هغه زموږ د ماشومانو په فیوچر کې د هغې تبدیل کړی دی بل خبره دا ده چې زموږ ایډمیشنز چې دي هغه سټارټ دي زموږ کلاسز چې دي هغه د پری نرسري نه د سیکنډ ایئر پورې دا سکول اینډ کالج دا دواړه دي زموږ ماشومان چې اول راشي زموږ سیکیورټي روم ته نو زموږ لیډي سیکیورټي پرسن ده هغه جی موبایلز چیک کوي هغه بیگز چیک کوي پوره یو سیکیورټي سیسټم دی پروسیجر دی ماشومان د هغې نه راتېرېږي بیا سکول ته رادننه کېږي انټر کېږي هغې نه پس زموږ جی اسمبلی ټایمي زموږ مورل او دا مینرز وغیره د دې ټایمینګي دا هغې نه پس نارمل روټین کلاسز شروع شي که زموږ ارلی ایئرز سیکشن چې دی په هغې کې ښه ښکلې واړو سره سرکل ټایمي د مینرز او د هایجین د هر څیز بارے کې د هغې سکلز ډیولپمنټ د هغې لرننګ رواني هغې نه پس د هغې پراپر کلاسز شروع شي بیا هغې نه پس زموږ دا سینیر سیکشن چې دی هغې کې که تاسو ګورئ نو لایبرري کلاسز دي زموږ په سپوکن انګلیش باندې ډېر ښه کلاسز شروع شوي دي زموږ فوکس چې دی نو هغه په انګلیش لینګویج باندې دی چې نن سبا زمانې کې تاسو ته پته ده چې انګلیش لینګویج از ا مسټ Nahil Ali, I came from Australia and I was inspired by the school system, so that's why I just got admission here and it's too much good my first day and I got too many friends and they're so friendly, the teachers and the students, everyone are so friendly. Yeah, they literally teach us me so much good and yeah, that's enough. Too many difference because the course here is literally different from the Australia course and yeah, that's نو زموږ سیکنډ فوکس چې دی هغه سټډیز باندې کو کریکولر اکټیویټیز باندې د هر څه باندې دی as you can see چې زموږ لایبرري well equipped ده This is our library where there are more than 10,000 books available over here. There are different types of books available here, for example Islamic books, historical books and entertainment books. This is our library where there are more than 10,000 books available over here. Here are different types of books, for example entertainment books, historical books and Islamic books. मुंगा इंटरेस्ट कम दे पर जे कम books के knowledge ढेर ज़्यादा भी मुंगा आगे books read करो. This SMD screen which helps junior gets more knowledge and deeply knowledge. They also enjoy this a lot. It's like more practical for them to understand points they don't get in class normally. Enjoy it a lot as it's a visual representation of knowledge. زموږ لیبس چې دي هغه آی تھنک چې پوره مردان کې پی کې کې زموږ د لیبس په شان دی سیسټم به تاسو چېرته ونه ګورئ او ټول نه غټه خبره دا ده جي چې زموږ پوره سټاف هغه فیمیل دی تاسو به دلته میل پرسن چېرته هم ونه وینئ زموږ اکاونټس دی زموږ سیکیورټي ده زموږ لیډي کنډکټرز دي زموږ ټیچنګ سټاف دی زموږ سپورټ سټاف دی all each and every one هغې چې دي نو هغه فیمیلز دي د دې نه پس چې زموږ نیکسټ سټیپ چې دی هغه دی زموږ اے آی بورډز اے آی بورډز چې هغه انسټالډ دي زموږ په هر کلاس کې د ډیورنګ لیسنز زموږ کو کریکولر اکټیویټیز لپاره په هغې باندې زموږ ماشومان ډېر ښه طریقې سره اپډیټډ ټیکنیک سره لیسنز کنډکټ کوي اکټیویټیز پې کېږي هینډز آن اکټیویټیز کېږي نو ماشومانو ته ډېره فایده ده دلته ګرلز کینګډم کې In our art room, we also learn stitching, how to stitch cloths, and we know how to stitch the cloths of different kind of people. We know how to do embroidery and how to stitch the dress. دلته کې آرټ روم کې موږ ته چې دی ګڼ ډفرنٹ ټایپس آف آرټ سټایلز ښیي لکه چې څنګه دلته د 1 او د 2 ماشومانو خپل
کوشش کړی دی دلته د جولری جوړولو او دلته یې د دې سټکس نه ساين جوړ کړی دی فیبریک پینټینګ یې کړی دی. جی پیرنټس لپاره دا میسج دی چې زموږ ماشومان چې دي هغه زموږ د اکیډمیک حوالې نه بغیر زموږ سکلز ډیولپمنٹ باندې زموږ په ګرلز کینګډم کې ډیر کار روان دی. کو تاسو ګورئ نو زموږ هارس رایډینګ دی، زموږ ډرایوینګ کلاسز دي، زموږ سټیچینګ کلاسز دي، زموږ کوکینګ کلاسز دي، ورسره زموږ جی فشینګ بوټینګ، ورسره نور سپورټس اکټیویټیز ایون چې دی زموږ جوډو کراټه د دې کلاسز دي. زموږ سپورټس ټیچرز چې دي هغه انټرنیشنل او نېشنل لیول گیمز ګولډ میډلسټانی دي. فیوریٹ گیم چې کوم دی بیډمنټن دی اور دلته موږ ته باسکٹ بال، بیڈمنٹن، فٹبال، کراٹے، چیس اور ٹوائکانڈو، مارشل آرٹس اور واٹ از اٹ کالڈ ٹینس بال اور ډېر زیات گیمز دي چې هغه موږ ته زموږ کوچ ښایي. زموږ کوچ چې کوم ده هغه په نیشنل لیول باندې پلیئر پاتې شوی ده، نیشنل لیول باندې هغې گیمز چې کوم دی ګټلي دي اور موږ ډېر زیات چې کوم دی خوشحاله یو دلته چې موږ سره داسې ګولډ میډلیسټ کوچ ته چې هغه موږ ته په هر مومنټ کې چې کوم دی هغه موږ ته ټریکس ښایي. داسې ټریکس چې کوم هغه مخامخ چې کوم زموږ دغه دی کوم موږ اپوننټ دی هغې پې موږ چې کوم دی نو په اسانۍ سره چې کوم دی موږ هغې نه ګټلی شو او موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ دې داسې کوچ راوستی دی چې هغه female coach ta. My name is Saida Uzma. I'm from Grade 3. Today I'm here to tell you about badminton. So in badminton our coach Ma'am Nida Akram वो हमें सब कुछ सिखाती है. अभी हमारा जो स्पोर्ट्स गाला था तो उसने हमें इस तरह प्रिपेयर किया था कि हमने बीगन हाउस के साथ भी और रूट्स के साथ भी हमने रनिंग कंपटीशन भी हम जीते थे, टगोपोर भी जीते थे और हम बैडमिंटन में भी मैं चैम्पियन रह चुकी हूँ. अभी हमारा जो स्पोर्ट्स गाला था तो उसमें मैं डबल में गोल्ड मेडल जीता था. और The Girls Kingdom School and College achievements باره کې کو تاسو ته وایم نو زموږ د سپورټس زموږ اوس زموږ د جوډو کراټه د کمپټیشن کم کې چې زموږ 8 ګولډ میډلز اغشتي دي او زموږ 6 چې دي زموږ سلور میډلز اغشتي دي او 3 موږ برونز اغشتي دي. نو زموږ چې کوم یو سټوډنټ وا ملغلره نو هغه شي واز د چمپیون اف د ایونت په کراټه کمپټیشن کې. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ما پیژنئ زه د ګرلز کینګډم طالبه یم او زه د ګریډ 4 یم. ما په ټول سکول کې کراټه ګټلې ده او ما په ډسټرکټ لیول هم زه چمپیونه یم. علیکم. As you know me, I am the girl of TGK and I am the champion on district level. My name is Malwala Rakhan and I am the champion of my school too in karate. Thank you. زموږ ماشومانو ته دلته ښه کاونسلینګ کیږي د ښه بد په پوهه باندې پوهیو چې مخکې زمانې کې بیا هغې قدم کېدي چې هغې فلی اکوپډي ښه تیاري چې لکه زموږ په لایف کې دا کاونسلینګ او دا کیریکټر بلډینګ چې څومره ضروری دی نو هغې لپاره موږ ماشومان ډېر ښه تیارو. اسلام آباد نه واجد هوتی، سماج نیوز.